ولې چې ته به په ځان کې داسې محسوس کوې چې دا بلبل ما ته هر وخت دی ولې داسې د مینې په نظر ګوري. ګل ما ته ستا مینه نه محسوسېږي. بلبل تا ته به خامخا محسوسېږي خو ته د خپل حسن په نشه مست یې نو ځکه ما نشي محسوسولی او یا هم محسوسوې خو ظاهرولی نشي د هغې وجې ستا مغرور نظر لا هغسې زما او ستا ترمنځه دی او یا خو د خپل د عمر د کمي په وجه هم تو د لږ وخت یا خپل جمالیت کې تېرول غواړي یا د خپل یو څو لمحو د نورو ګلونو سره ژوند تېرول غواړي ځکه د بل احساس نشي کوي او احساس کوي هم نو صرف د لږ وخته پورې. ګل زما عمر کم نه زیات دی خو ستاسو په نظر کې کم راوي کینې تصور وکړئ نو زما عمر د ګلاب په ډنډر کې قید پروت دی خو صرف د سپرلي په موسم کې زما مخ راښکاره شي. بلبل دا خبره دې منم جانانه چې ستا عمر یعنې ستا ژوند د ګلاب په بوټي کې موجود دی خو د دې لږ وخته پورې ولې د دې لږ وخته پورې نو ته را ژوندی شي زړګي ستا حسن زمونږ د بلبلو دپاره هغه د عشق سورانګار دی چې مونږ پکې تل سوځو چې کله نه یي نو بیا هم څه نه څه زړه ته مقرار وي خو چې را ظاهر شي نو زمونږ زړونه په ځان شي نو ځکه مونږ دا سوال کړی و چې حسن صرف او صرف د سپرلي په موسم کې د ظاهر شي ولې چې مینه خو ستاسو هسې هم ما سره نه کوئ خو چې مونږ د خپل قرار صرف ستا د حسن لږ وخته پورې ګل بلبله سچه مینه همیشه د وصال وختونه محدود لري چرې هم دا پاکې مینې د وصال او دیدن وختونه زیات نشي. بلبل اوس پې راغلی خو هم ستا د خولې نه دا خبره ما اورېدل غوښتل اوس تو زمونږ په مینه قادر شوې او که نه. ګل ما ته ستا د مینې پته ډېر د مخکې نه لګېدلې وه خو دا خو ما ستا احساس جذبې وجدان او رښتونې مینې معلومول غوښتل ما ته پته ولګېده چې ستا مینه زما سره په رښتیا ده او صفا هم خو جانانه زه چې کوم ستم په تا کوم د دې دا مطلب نه دی چې زما نفرت دی زه غواړم چې ستا د مینه په هر قانون کې په هر نظر کې صفا شي او بیا د یو صفا مینې په قانون کې سوځول کړول دا لازم وي. زه ستمګر نه یم نه کبرجن یم خو زما طلبګار ډېر دي زه به په دې کم وخت کې چا له وخت ورکوم او د چا سره به مینه پالم. بلبل خو زه در سره د ازل نه مینه کوم او دا نور خو در سره د اوس نه چې کله ته د خزان په موسم کې ورک شي نو بیا هم زه په دې تمه کې یم چې رابه شي یو ځل به بیا په موسم کې د سپرلي دغه انتظار کې دا ورځې شپې سبا کړو. ګل جانانه ستا هر څه په دواړو سترګو جانانه ته وګوره که نه چې چا هم رښتونې مینې کړې ده نو هغه یا په دار شوی یا په اور کې پرېوتی دی یا د غرونو نه غورځېدلی شوی دی یا یې خپل سر په تیشی وهلی دی یا یې سینه کې درب راختلی دی. دا هر څه داسې ولې شوي دي دا ځکه شوي دي چې رښتونې مینه هېڅ چېرې هم نه کامیابېږي همیشه نیمګړې پاتې شي خو دا نیمګړتیا د کمزورکو په نظر کې نیمګړتیا ده دا خو کامیاب او مکمله مینه وي چې کومه مینه حاصله شي زما په نظر کې او باضمیرو خلکو په نظر کې څوک چې ذوق لري څوک چې ضمیر لري څوک چې د لاشعور دروازې کولاو لري هغه په دې پوهېږي چې مینه اصل هغه مینه ده کومه چې حاصل نشي. ګرانو ملګرو په دې کې خزان راشي او ګل پاڼې پاڼې په ځمکه پرېوځي بلبل په غریب نیولي انداز کې په خندا کې وایي چې جانانه ستا خبره رښتیا ده چې پاکه مینه چرې هم مکمل نه وي او د غم په انداز کې مخ راواړوي او روان شي
لاړ شي د هجران لوی دښتې ته بیا انتظار کول شروع شي د سپرلي د موسم د راتلو شاید راوشي بیا هغسې یوونه